مور وجود د الله ډېر لوی نعمت دی. د هغې مور مصداق نن د دنیا نه دلته د شیرګر د خاورې نه لاړه. د شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب دی دامت برکاتهم والده محترمه. مور او پلار دواړه لوی نعمتونه دي، خو په دواړو کې بیا مور له ډېر لوی درجه حاصله ده. او مور د انسان دپاره ډېر لوی نعمت دی چې مور جمدی وي. مور لوی نعمت دی، قسم دی چې د چا مور لاړه شي. مونږ خو به چې د چا مور به مړه شوه نو مونږ به وی خدای دې وبخي، خو په ما خپله چې زما مور کله وفات شوه نو هغه غم او هغه صدمه برداشت کول ما ته ډېر ګران و. ما وی د دنیا دا غرونه ټول زما په دې سر را پرېوتل. قسم دی ما وی زما دا زړو شلېده. د مور هغه مینه او د مور هغه خوږې خبرې او د مور هغه دعاګانې به راته را مخکې کېدې. او ما یو خبره وکړه، ما وی ما ته به ټول څوک مولانا وی څوک مولوي صاحب وی، خو خامخا په نامه نوم راته څوک نه اخلي. ما وی مې زما مور به ما ته اواز کو، په نامه به یې راته نوم اخیسته. مې بس اوس هغه د نامې نوم د اخیستو هغه شخصیت د کور نه لاړ. مور یو لوی نعمت دی، قسم دی. ته که د کور نه وځې او تر څو کور ته واپس نه راغلې نو مور به دروازې ته ګوري. او ته چې تر څو د کور نه وځې او واپس نه راغلې د دې مور لپې لپې دواګانې به در پسې در روانې وي. دا د مور مقام د مور خواري بچي سره زه به نن ده ویم چې د هغې مور مصداق نن د دنیا نه دلته د شیرګر د خاورې نه لاړه. د شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب دی دامت برکاتهم والده محترمه. ماشاءالله ماشاءالله هغه مور چې د باباجي غوندې شخصیت خدمت یې کړی دی. دی مور با باباجی تا مساله سمه کړي، دی بی بی با باباجی تا لوټه ډکه کړي، دی بی بی با باباجی سره تهجد په پاسېدو کې مدد کړي، دی بی بی با باباجی له جامې سری کړي، دی بی بی با باباجی له جامې وینځلي، هغه به درس حدیث ته راغلی. دی بی بی با باباجی ته لوټه ډکه کړي، هغه به په اودس کړي او د حدیثو درس ته به راغلی. او دی بی بی با باباجی له په لاس خپو چاپي کړي، او دی بی بی با باباجی له ډوډۍ پخ کړي. د دی بی بی د باباجی چې څومره د محتمم صاحب باباجی رحمت الله علیه څومره اعمال دي، څومره درس حدیث دی، څومره د مدرسې خدمات دي، په ټولو کې د شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب د مورې سره د خپل حق نه پس د الله لوی حق دا دی الله تعبدو الا ایاه، چې الله له به شریک نه ګڼئ، الله به یو ګڼئ ذات صفات او افعالو کې. نو د خپل عظیم حق نه پس بندگانو په حقوقو کې د مور او پلار د حق ذکر کوي. وبالوالدین احسانا، چې مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ. او بیا د هغې ښه سلوک وروستو په دغې آیات کې رب العالمین موږ ته طریقه او آداب ښودلی دی. خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه د مشرقي بهارت او د هندوستان په سفر تللی. پخوا د هندو پاک دا ټول یو. نو چې واپس راغی نو مور ته ناست و، مور له یې پخپو چاپي کوله. سړی که ډېر لوی سړی مې خو مور ته همغه ماشوم دی. نو مور ورته وایي معین الدین بچې ډېر زیات خوشحاله نه وی مورې ولې به نیم خوشحاله، دا سفر مې ډېر زیات کامیاب و. الله پاک په دې سفر کې 80,000 کافران زما په لاس مسلمانان کړل، او 7,00,000 بدعمله مسلمانان چې مونځ به یې نه کو، روژې به یې نه نیولې او ګناهونه به یې کول، هغوی زما په لاس بیعت وکړه او خدای پاک نیکان کړل. نو چې 70,000 کسان مسلمانېږي او 7,00,000 کسان نیکان کېږي نو مورې په دې به زه نیم خوشحاله. مور ورته وی معین الدین بچې دی کې ستا څه کمال دی، دا خو ټول زما کمال دی، د خدای فضل او زما کمال. نو دی خو هوښیار ورته وخندل، وی مورې نن به مې په دې پوهیې چې دا ستا څه کمال دی. سفر یې ما وکړې، شوګیرې ما تېرې کړې، منډې ترړې ما ووالې، په کوڅو کې زه وګرځېدم، شاګردانو ما ته خپل خلک راغونډ کړل، تقریرونه ما وکړل، مریضه ما وچشوه، د کور نه بار زوم تندې نارې ما تېرې کړې، سفر یې ما وکړې، ته خو کور دلته ناست دی او ته وایې دا زما کمال دی. مور ورته معین الدین بچې 3 خبرې واوره. وی تا نه چې خدای پاک دا کومه ملغلره جوړه کړې ده
او نن درته څوک شیخ الحدیث وای او څوک درته مولانا صاحب وای او څوک درته پیر طریقت و شریعت وای او څوک د لاسونه ښکلی او خلک د تقریرونو ته کینی او خلک د تقریرونو له بوځي بچې دا ټول زما برکت دی ته چې ماشوم وې نو ستا به لوبې خوښولې منډې ترړې به دې والې ته چې ماشوم وې نو تا به په کوڅو کې پټېدې او ما به د مټه نیوې او مدرسې ته به مې بوتلې د علم در باندې ما کړی دی د ماشومانو خو لوبې خوښي د ماشومانو خو منډې ترړې خوښي نو د علم در باندې ما کړی دی بچې بورقه په سر به په دې کوڅو کې در پسې زه ګرځېدم تا به جړل ما به وې نه بچې علم به کې نو که ما د سره دا خواري په ماشوموالي کې نه وې کړې نو تا نه دا ملغلره نه جوړېده دا خو ما محنت وکړه ما خواري وکړه ما خانقاه ته متوجه کړې ما علم ته متوجه کړې ما در پسې کتابونه ګرځول ما به په مخ کولولې ما به سپېړه در کوله او ما به مولایانو له بوتلې چې دی د علم وکړي تا به جړل ما به وې نه بچې علم به کې نو ستا په د علم کې زما دخل که ما دقسې پرېښې وې قسم دې که تا نه عالم جوړ شوی وې تا به چېرته لوپري کوله ماشومانو سره به ناست وې نو ستا په علم کې زما دخل دی دا خواري او محنت ما دا ملغلر تا نه خدای جوړ کړه خو زما په محنت منې که نه منې وی مورې دا منم وی ښه معین الدین بچې دویم هم واوره وی رسول الله مبارک فرمایي چې د مور و پلار دعاګانې د بچي په حق کې خدای قبلی ته چې کله د خدای په لار کې وځې نو زه مصلې ته وخېږم لاس مې الله ته نیولي او زما لپې لپې دعاګانې در پسې در روانې دي زه دروغ ویم نه مورې رښتیا وی پیغمبر مبارک دروغ وی نه صادق المصدوق توبه توبه رښتیا وی زما لپې لپې دواګانې در رواني چې خدای زما د بچي معین الدین په لاس کافران مسلمانان کې او خدای بدعمله نیکان کې دا زما دواګانې دي وی مورې دا مې ومنله وی ښه بچې درېیمه مو منه درېیم هم واوره وی ته چې کله ماشوم وې او زما په غېږ کې او ما به پی در کول نو داسې وخت کې تاله ما پی نه دي درکړی چې زما به اودس نو ما به له اول اودس وکړو نو ته به مې خپلې سینې ته واچولې نو تا د اودس والا ښځې پیس کړي دي دا برکت ځکه خدای درکړی دی